بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء رکوع نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض وهر کله چې په سفر کې تاسو په ځمکه کې فلیس علیکم جناح نشتره ګناه په تاسو باندې ان تقصروا من الصلاة چې لنډوالی وکئ کمی وکئ تاسو په مانځه کې وإن خفتم کچری تاسو یریږئ ان یفتنکم الذین چې په فتنه کې واچئ تاسو هغه کسان کفرو چې کافران دي ان الكافرین بشک کافران کانو لکم دستاسو لرا عدو مبینا دشمنان ښکارا وإذا كنت فيهم هر کله چې موجود یې ته په دوی کې پیغمبره فاقمت لهم الصلاة نو ودروه د دوی دپاره مونځ فلتقم طائفة منهم او ودرېږي یوه ډله ستاسو سره د دوی نه معک ستا سره وليأخذوا او وادخلي دوی اسلحتهم خپل وسله فإذا سجدوا هر کله سجده وکړي دوی فليكونوا پس شي د دوی من ورائکم شاته ستاسو نه ولتأتي طائفة أخرى او را دي شي ډله بله لم يصلوا معک چې نه دی مونځ کړی لم يصلوا چې نه دی مونځ کړی فليصلوا معک پس مونځ دی وکړي ستا سره وليأخذوا او وادخلي حذرهم د بچاو سامان خپل و اسلحتهم او وسلې خپلې ود الذين كفروا خوښي هغه کسان چې کافران دي لو تغفلون کاش چې تاسو غافلان شئ عن اسلحتکم د وسلو خپلونه و امتعتکم او د سامانونو خپلونه فیمیلون نو چې حمله وکړي علیکم په تاسو باندې میلة واحده یو حمله یوه ولا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو باندې ان کان بکم اذن کچری تاسو ته تکلیف مم مطورین د باران د وجینا او کنتم مرضا یا وای تاسو نه جوړه انت تزعوا اسلحتکم چې تاسو کې د وسلې خپلې وخذوا حذرکم او واخلی د بچاو سامان خپل ان الله اعد للکافرین بشک الله تیار کړی د کافرو لپاره عذاب مهین عذاب رسوا کوونکې فاذا قضيتم الصلاه هر کله چې وکړئ تاسو مونږ فذكروا الله نو یاد کړئ الله قیاما و په ولاړې و قعودا او په ناسته وعلى جنوبکم او په ډډو خپلو په ملاسته باندې فاذا اطمأننتم بیا هر کله چې تاسو په اطمینان شئ فاقیموا الصلاه نو مونږ قائم کړئ پورا ان الصلاه بشک مونږ كانت دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې کتابا موقوتا لازم کړی شوی په وخت ولا تهنوا سستی مکوئ کمزوری مکوئ فی ابتغاء القوم په لټولو د قوم کافر کې ان تکونو کئی تاسو تعلمون چې دردمند شوی تاسو فانهم پس بشک دوی هم یعلمون دردمند شوی دی زخم رسیدلې دی دوی ته کما تعلمون لکه څنګه چې تاسو دردمند شوی یا تاسو ته زخم رسیدلې دی وترجون من الله ما لا يرجون او تاسو خو امید لرئ د الله نه د هغې خبرې چې هغه نه لري کافر نه لري وکان الله علیما حکیم او دی الله پوه او حکمت والا اوس الله رب العالمین د سفرانه منځ دلته ذکر کړی دی چې د سفر په دوران کې د قصر منځ ورته وایي اختصار پکې کیږي یعنی کمی پکې کیږي په مانځه کې نو چې کله بنده په سفر ځي نو سفر چې څه ته وایي نو په هغې کې قصر واجب دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې سفر چې دی چې په کمې کې سفرانه منځ کیږي نو هغه به 80 کیلومتره تقریبا 48 میله څه کم و بیش داسې راځي نو د سفرانه منځ طریقه دا ده چې په کوم وختونو کې منځونه چې دی چې 4 رکعاته دي که نه چې 4 رکعاته فرض دي سنت خو ستا خوښه ده که په قلاروي امن و سنت دې کولی شو جو ښه که نه په سفر کې سنت مه کوه ګناه پکې نشته ټیک ده خو فرض دي نو د فرض لکه 4 رکعاته فرض شي دي نو د 4 رکعاتو فرضو په ځای به 2 رکعاته فرض کې او چې په لاره روان یې نو حنفیان لکه دغه دا وایي علما دا وایي چې بهتره دا ده چې سنت نه کوئ ځکه چې د مسافرۍ کار چې یي که نه هو که د چا کرای وس کله بنده د خپل خاوند کرای که نه د پلار کره لاړ شي د پلار کور دی په پېښور کې دی یا په کراچۍ کې دی یا په لاهور کې دی یا په داسې مطلب لرې دی که نه د 2 غنټو په سفر باندې پروت دی ستا پلار کور او ته د 15 ورځو نه لږ ورځو له تلې د 10 ورځو تلې یا د 12 تلې یا د 14 تلې یا د 2 تلې 3 تلې نو هلته تو سفرانه منځ کوه
فرض چې دي 4 رکعته فرض 2 کوه او 2 خو خود دوی او ټول ډک دي بیا. او سنت چې دی نو چې سکور دی امن دی څه خبره نشته دی ستړي نه یې جو سنت سره کوه. خو که په لار روانه یې په سفر روان یې لکه په ګاډي کې په سفر یې روانه یې نو بهتره بیا دا چې سنت مه کوه ټیک ده. نو بیا که فرض که ستا اراده د 10 شپو وه او هغه هی دی زما سبا زما بله ورځ زما په دې کې د 15 ورځې هم تېرې کړې نو بیا خیر دی سفرانه مونځ کوه. خو که اراده دې د 15 نه ډېر وه نو بیا به سفرانه مونځ نه کوې او که د 15 ورځو نه د کم وه بیا به سفرانه مونځ کوې. سفرانه مونځ پوه شوې زما په خبره لکه داسې به درته ووایم چې د سحر 2 رکعته سنت 2 رکعته فرض دی نو سحر خو په کار داره چې 2 سنت 2 فرض وشي جو ډېره بهتره ده. بیا د دغه ماسپښین نو 10 رکعته دي د 10 رکعاتو نه به 2 رکعته شي صرف 2 رکعته فرض سفرانه مونځ ادا کوم الله اکبر 2 رکعته به ډک وکړې ستا ماسپښین مونځ شو. دغه شان بیا مازدیګر 4 رکعته فرض دي نو 2 رکعته فرض سفرانه د مازدیګر مونځ ادا کوم الله اکبر. بیا 3 رکعته د ماښام دي نو د ماښام 3 واړه به 3 رکعته پکې 2 به ډک کړې یو به تش کړې ټیک ده. بیا لکه 1 رکعت خو نه کېږي که نه فرض د ماښام نو ځکه به 3 واړه رکعته وکړې ټیک ده. بیا به د ماسخوتن چې دی 9 رکعته دي نو 2 رکعته فرض سفرانه مونځ ادا کوم د 4 په ځای به 2 رکعته فرض سفرانه د ماسخوتن وکړې او 3 رکعته به ویتر وکړې ټیک ده. نو دا سفرانه مونځ دی. او بیا په جنګ کې نماز خوف چې ورته وایي د جنګ د مانځه طریقه دلته ښوولې شوې ده. پخوا خو منامق جنګونه اوس خو ډېر د دې ضرورت نه راځي خو به هر حال د جنگ په حالت کې چې مجاهدین جنگ کوي جهاد کوي نو د هغوی لپاره د جنگ طریقه الله رب العالمین دلته ښوولې ده. بیا الله رب العالمین فرمایي چې د مانځه الله رب العالمین 5 وخته مونځ فرض کو او دا منځونه چې دي په خپل ټیم باندې ادا کول دي. نو منځونه خو ټول په خپل ټیم ادا کوئ. یوه خبره درته وکړم چې د سحر مونځ تاسو کوئ که نه الله مکه چې سحر مونځ دنه قضا شو هر وخت به یې نه قضا کوئ چېرته دنه قضا شو نو داسې به وکړئ چې د سحر مونځ دنه قضا شو نو چې څنګه ستا سترګې کولاو شوې او تو ګورې چې الله دا خو نور راختلی دی یا داسې ټیم چې د نور د راختو عین ټیم دی لکه که نه بندوئ چې راختلی دی او نه دی راختلی خو لکه شکمن ټیم نو بیا ورته لږ صبر وکړه چې نور څنګه راوخیږي او تو د نور سیره وینې چې نور تا ته ښکاره شي نو په دغه وخت کې نیت به وتړئ 2 رکعته سنت د سحر مونځ د ننني سحر مونځ ادا کوم الله اکبر او بیا 2 رکعته فرض د ننني سحر مونځ ادا کوم. مطلب دا چې په اشراق کې یا په ساخ کې په دې ټیم کې به بیا 4 واړه رکعته وکړې د سحر مونځ 2 رکعته به نه کړې قضا خو 2 که نه صرف فرض راګرځي نو ته به 4 واړه رکعته وکړې او دا به ستا په قضا کې الله پاک نه حسابوي ځکه چې لکه 4 واړه رکعته به وکړې خو دا به هر وخت نه کې دا یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا چل شوی و او نبی صلی الله علیه وسلم 4 واړه رکعته راوګرځول او دغه شانې امت ته هم دا طریقه ښوولې ده چې که چېرته دنه مونځ قضا شو سترګې م کولاو شي او نور راختلی و لکه مونځ قضا شوی و نو بیا به ته لږ صبر وکړې چې نور راښکاره شي ځکه چې کله چې دا نور راخیږي نو دا د شیطان په دغه وخت کې نور ته سجده کوي نو تاسو په دغه وخت کې سجده مه کوئ چې کله راوخیږي نو بیا مونځ کوئ ټیک ده. نو بیا به 4 واړه رکعته وکړئ نو دا به بیا د 10 نیمو پورې لکه راګرځولی شئ نو بیا به د قضا په مونځ کې نه حسابېږي ټیک ده. لکه داسې نه چې تاسو سهار مونځ وایئ چې دا نه قضا کېږي د دې پورې دا مطلب مې نه دی کله کله کو دنه قضا شو نو لکه بیا یې داسې مه کوئ چې د ماسپښین سره به یې راوګرځوم نه ماسپښین سره خو به بیا 2 رکعته راګرځي که نه نو دا په دې ساخت د پورې دا بیا 4 واړه رکعته راګرځي ټیک ده. او دغه شان یا په سفر یا بل داسې وخت چې تو د مازدیګر مونځ چې دی هغه ستا نه دغه کېږي خرابېږي او تو لکه کور ته رارسوې چې دی اوس به راورسم تو کور ته څنګه راشې نو لا د ماښام بانګې نه ویلې نو سیده نیت تړه داسې مه وایه چې نه بس تا خو نور پرېوتو واله دی صبر ورته وکړم نه سیده نیت تړم چې تا نیت په داسې وخت کې تړلی چې لا بانګې د باندې نه ویلې لا ماښام شوی نه که نه نو که تا 1 رکعت وکړو که نیم رکعت دې وکړو دغه تو لګیا یې هغه مونځ کې نو خیر دی ستا هغه مونځ بیا کیږي که بانګ د باندې را پرېږدي وروسته خیر دی خو چې نیت تا ټیک تړلی پوه شوې دا مسله هم زده کوئ. او بل دا خلک وایي که نه په روژه کې به په آخري جمعې باندې به قضا امري وکړو نو ټول منځونه به د ټول عمره راوګرځي که څه قصه کوي دا نشته ښه دا غلط کار دی داسې هېڅ خبره نشته دا بدعت دی قضا امري مزامري نشته په قرآن و حدیث کې ټیک ده.
بلکې څوک په رمضان کې منځونه قضا راګرځوئ نو که تا ته یاد وي چې ستا نه منځونه قضا شوي دي خو ټیک ته بیا منځ قضا راوګرځوه خو که یاد درته نه وي خو هسې وی چې که چېرته په ځوانۍ کې مې ګډوډ کړي او یا رانه غلط شوي او یا داسې که نه لکه هسې د شک دپاره راګرځې نو د هغې دپاره بهتره طریقه دا ده چې نبي صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی چې تاسو نفل کوئ نو نفل به د قیامت په ورځ الله رب العالمین په فرضو کې حسابی او لکه د بنده به خلاصیږي که نه د ګناه نه نو بیا نفل کوئ د هر مانځه سره لکه کولی شئ د سهار او مازدیګر نه کېږي او نور په ساښ کې چربانګ او ماسپښینو او ماښام ماسخوتن 2 رکعاته کوئ 4 رکعاته کوئ نفل کوئ او په دې سوچ کوئ چې الله دا زما په فرایضو کې حساب کې خدای که زما نه څه کمې بیشې شوي په هغې کې راله حساب کې او بیا په اخره کې الله رب العالمین مؤمنانو ته فرمایي وایي کافرانو 80 تنه تې مرداران شول او 80 تنه تې قیدیان شول خو که الله هغو بیا جنګ له راووتل نو هغو ته خو ښه ډډ رسېدلی دی نو مسلمانانو ته الله پاک وایي چې ستاسو حوصلې کمزوري نه شي تاسو خو د الله نه دا امید ساتئ چې څوک مړه دي تاسو ته پته ده چې جنت ته تللي دي شهیدان دي مزې دي چې کوم جمدي دي چې هغو ځان له ثوابونه وګټل نو د هغو خو کافر خو دغه سوچ هم نشته او بیا هم راغلي دي جهاد له مؤمن له خو پکار ده چې ډېر د الله د رضا دپاره قرباني ورکوونکي که نه ځکه چې زما ستا خو ایمان دا دی چې رب راله هر صبر راکوي که نه زموږ مهربانه رب له موږ له په څو چنده اجر راکوي نو پکار دی زموږ جذبې زموږ حوصلې د کافرو نه اوچتي الله دې زموږ د ټولو حوصلې اوچتې ساتي او الله دې موږ د دین اسلام د خدمت لپاره هر قسم قربانۍ ورکولو ته تیار ساتي صدق الله العظیم